پرون سار ماته یو ملګري ټلیفون وکړ پرون سار دا پرونه سارانه خبره ده او راته یې مولوي صاحب مهرباني وکړه دا په تقریر کې ووایا وی کریټ مې اوس پړده د امرتو ډک کریټ ومې سپړده نو د امرتو په دې ویښ کې که ستاسو خیالي نو خلک دا پاڼې ماڼې اچوي چې د امرود پاستي او کچوي او دې سره دوپ وخوري نو پاخه شي وایي چې امرود مې راوویستل نو چې کوم ځای کې پاڼې پرتې وې اویخ کې نو قرآن شریف روح قرآن شریف چا ټوکړې ټوکړې کړی او پاڼې پاڼې کړی او د امرودو ویښ کې د پاڼو سره هغه ورته وایي خدایه مسلمانه ای مسلمانه ډېر زور اورې په خدای زور اورې په خپل سوچ او په خپل فکر کې ته په خدای زور اورې ستا سوچ نشته ستا فکر نشته مال دله راغی دولت دله راغی نشه دله راغله موټرګې دله راغی بنګله دله راغله خدای سره دشمني کې کم خدای چې په یو سیکنډ کې دې ختمولی شي لوګې به دې کې او دوړه به دې کې ظالمه ګورې په داسې غم به دې اخته کړي چې بیا به د سره علاج نه بچې به د تر وپرځوي او بیا به یې کله یو اسپتال ته وړې پنډۍ ته یو خوا بل خوا یا خدای پاکه معاف مې کې ډاکټر به علاج نشته کور کښېنه ښځه به راته راوغورځوي پلار به راته راوغورځوي مور به راته راوغورځوي مقدمه به راته جوړه کړي دشمني به درته جوړه کړي ستا په وجود به داسې بیماري راولي چې لا علاج به پیسې به لګي او جوړېږي نه بیا به څه کوې څومره مست شو دا خلک کیړی د دوی نه پاتې نه شوې د کیړو په هغه تلي چې ځمکه باندې ږدي او په سوټو یې ږدي او د پاسه پې ګرځي په هغې د خدای او د پیغمبر نه دا خو به موږ دا ووایو چې دا هغه ظالمان کوي چې کم نه خدای مني نه رسول مني لیکن ته خو مسلمان یې صاحب د دې ملک باشنده ته قرآن شریف شلی او ټوکړې ټوکړې کې قرآن شریف او د ردی په شانتې امرودو ته لاندې د خدای قرآن ورچي نو ابو جهل ته خدای پاک 14 کاله صبر کړی 14 کاله چې د پیغمبر مبارک په شا د ابو جهل په وینا باندې پیروان او لرې واچولی شو نو 14 کاله ورته الله صبر وکړ نو په بدر کې رونیو نو بیا هېڅوک نو چې بچ کړی نو امیه ته چې بلال سره به یې ظلمونه کول نو 14 کاله خدای پاک صبر وکړ نو په بدر کې رونیو نو بیا د خلاصي څوک نو قارون د موسی علیه السلام سره ظلم کو او زیاتې یې کو موسی علیه السلام یې بدنامه نو په خدای چې ځمکې راخ که او بیا څوک ونه چې د هغه ځمکې نه یې بچ کړي او حضور پاک فرمایي تر اوسه پورې په پونده تاویږي او لاندې روان دی او ما هغه ځای په مصر کې لیدلی دی چې کوم ځای قارون غرق شوی دی چې په هغې کې ترخې اوبه راوتې دي د دریاب ترخې اوبه پې نن هم د پاسه ولاړ دی هغه خدای چې په یو ماشي نمرود رونیو یو ماشي په سپېمه کې وردننه شو د ماشي د لاسه خدای پاک هلاک کړ هغه نمرود چې ځان ته یې غټ خدای وی هغه الله چې فرعون یې د لکونو لښکر سره په بحر قلزم کې غرق او تباه کړ ما هغه طرف لیدلی دی هغه ځای ما لیدلی ته د دغه خدای سره مقابله کې اوس چې دا مخکې کورونا تېره شوه څومره خلک یې راوپلو ټیک ټاک او کورونا نن دلته جنازه او سبا هلته جنازه او بله هلته جنازه په ډینګي ماشي باندې څومره مخلوق خدای پاک مړه کړل او که در باندې بله افت راولي نو خدای سره به څه وکړي د خدای مقابله نشي کولی ان بطش ربک لشدید د خدای پکړ ډېر مضبوط دی د شپې به ودې په 2 بجې او په 12 بجې خو که د ځمکې له یو جړق ورکړو یو زلزله یې پرې راوسته قسم په خدای ارس تاله واله او برباد څومره په مونږ کې کبر پیدا شوی دې پیسې مونږ کم ځای ته ورسو مړه ورکه که دا پیسه ډېره چې تو وګټې هغه به خورې چې کومه دله مقرر ده زما دې په خدای قسم یې که د هغې نه زیاته وخورې هغه باغ غوندې چې کوم دله مقرر ده هغه کوټه کې به اوسېږي چې کوم کې دله مقرر ده وګټه پیسې په کروړونو په اربونو کا نو خو په بینک کې پرتې دي یا ستا او یا پردی پرتې تم د پردو نه ملاړی او د خپلو نه ملاړی هلته کې د بینک کیشرانې اړی راړی په ګوتو شمېرې ستا پیسه ده ما سره دولت ډېر دی بس ټیک ده بینک کې پروت دی که نه بینک کې ستا هم ده او پردی هم ده
خوري به هغه چې د دوو ډوډو نه زیات د یوې نه چې څوک خوري دوه نشي خوړی او چې دوه خوري درې نشي خوړی او چې درې خوري څلور نشي خوړی ځکه نه یو خوره زیات همدغه جامې به هم دی چې څونه مال زیاتېږي که نه د پښتنو متل د چرګې درته نه وایم خو چې څومره مال زیاتېږي نو هغه سړي کې شوموالی زیاتېږي